बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम موږ ناست یو डी اس پي صاحب صنوبر خان سره نو د تاسو ته پته د شهدا میاشت منل کېږي ورځې منل کېږي نو موږ ته پکار دی چې موږ پولیسانو ته لاړ شو ایته مبارکباد ورکړو دا شهیدان داسې هغه شي نو د لیرې کیسه راټولې کړو نو موږ یو هغه پولیس डी اس پي डी پي اوس موږ غونډه ته تللي نن موږ راغلي یو صنوبر خان لا نو دې سره به موږ سوالونه تپوس کوو هم د شهدا باره کې زما لومبی سوال تاسو ته دا دی تاسو داسې ووایئ چې لکه زموږ د ینګ جنریشن زموږ د خلکه دا پې حوصله افزایي شي د دې مینه نوره زیات شي هغه سره پولیس سره بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول تا ته سلام کوم چې یو ماشوم وي او تا دومره جذبه زموږ د شهدا لپاره ده نو د دې عمره جذبه زم لرم د شهدا لپاره کوم څومره چې دې وخت کې موږ داسې آزاد ګرځو یا موږ محفوظ ګرځو دا د قربانیان دي کوم شهید چې موږ د لپاره قربانیان ورکړي داغه په وجه موږ د آزاد ګرځو او هغه دغه سره ګرځو پوره من ګرځو نو دې کې زموږ چې بیا قربانیان ته وګورئ نو د سپینه والا د انسپکټر جنرال پورې زموږ قربانیان دي دا قربانیان دي کې لکه هغوی هم شهیدان شوي دي نو هغوی زموږ دپاره یو لار پرېښې ده او د دې قربانۍ موږ هم هېڅ وخت د دې نه دریغ نه کوو د سپینه والا سره زما موږ دې قربانیانو ته هر وخت تیاري او هر ټایم ریډي یو د خپل قوم د ملک د حفاظت لپاره موږ خپله وینه هر ټایم پیش کوو زما دویم سوال هم تاسو نه دا دی که نه چې د سپایان چې دي که دا تاسو لکه څه ینګ جنریشن او مشران ته څه ورکول غواړئ ځکه ما ته ډېر فنکشنز تاسو کوئ صرف د شهیدانو یادول دپاره د یاد راته چې تاسو ینګ جنریشن او د مشرانو ته څه هغه ورکول غواړئ داسې ده چې د کله نه فرض کا زمونږ د 4 اګست چې دی زمونږ دپاره دا خصوصا ټاکلی شوی د شهدا ته عقیدت او فرضونه پیش کولو دپاره دې سلسله کې موږ ټول سره زما په سرکل کې تقریبا 31 شهیدان دي 31 شهیدان دي 31 شهیدانو کې زه په خپل هم تللی یم د هغوی ماشومانو سره میلاو شوی یم د هغوی ماشومانو ته ما ګیټس ورکړي دي هغوی سره دوا کې شامل شوی یم بیا قبر ته هم تللی یم دغسې زما ټول پولیس چې د سرکل دي ځي هغوی ته سلامي ورکوي کمې پورې چې ستاسو دا خبره چې دا تاسو ینګ جنریشن ته څه ورکوئ د ینګ جنریشن ته زه دا وایم که هغه فورس کې دي که هغه زموږ عام خلک دي موږ ټول یو خلک یو د ملک قوم دپاره به موږ هر ټایم تابعداري او هر ټایم به موږ قربانۍ ته رډي نو زما تاسو نه یو بل سوال هم دریم سوال دا دی چې دا تاسو وایئ که نه تاسو چې هغه د فیملیز له تللی که نه نو لکه زیات کر د هغه داسې هم چېرته جړل دي ورپسې داسې ما ته خو اکثر سوچ راشي نو هغه ورپسې کېږي بینګ اے پولیس افسر هر قسم تکلیف به موږ برداشت کوو خو لکه دغه ته موږ ځکه نه شو تللی چې موږ حوصله بیل هغوی سره په جړا شو نو موږ به هغوی له همت ورکوو هغوی ته موږ وایو چې ستاسو دا کس چې دی دا شهید شوی زموږ دپاره موږ به ستاسو د ماشومانو ستاسو ته چې څه تکلیف وي تاسو سره موږ موجود یو په هغې کې تاسو سره زموږ ډېر ښکلی جواب زبردست او زه کوجندو زه به انشاءالله تاسو سره بلې ویډیو کې ملاویږم او زه یو ځل بیا خپل د شهیدانو دپاره شهیدانو فیملی دپاره ډېر غټ سلام غواړم